السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. په دې زمانه کې په دنیا کې هر طرف ته فتنه او فساد خور دی. چرته د دین په نامه فساد دی، نو چرته د دنیوي طاقت او د برترۍ ثابتولو لپاره فساد جوړ دی. که یو خوا چرته د غربت او د امارت د مقابلې په وجه فساد روان دی، نو بل خوا د سیاسي جماعتونو د حکومت د اختیاراتو باندې د حکومت اختیارات په خپل لاس کې اخیستو لپاره فساد جوړ شوی دی. چېرته په کورونو کې په وړو وړو خبرو باندې ګډه فسادونه دي، نو چېرته د یو بل د حقونو نه پوره کولو په وجه جنګ جګړه او فتنې او فسادونه روان دي. او چېرته د نسلي برتري ثابتولو لپاره د فساد کوششونه کېږي لګیا دي، نو چېرته د خپل حق اخیستو لپاره د غلطو طریقو په خپلولو د فتنې او د فساد کوششونه روان دي. په کوم اړخ چې ورته وګورئ، نو دنیا په فتنه او په فساد کې ګیره ده. نه غریبانان د دې نه محفوظه دي او نه مالداره د دې نه محفوظه دي، نه ترقي یافته ملکونه د دې نه محفوظه دي او نه کم ترقي یافته یا چې د ترقۍ په لور روان ملکونه دي هغه د دې نه محفوظه دي. یعنې انسان چې په دې زمانې کې ځان ډېر ترقي یافته ګڼي او دا ګڼي چې دا د علم او د عقل او د رڼایي زمانه ده، په حقیقت کې هغه په تیرو کې ډوب دی. خدای پاک یې هېر کړی دی او د دنیا په لټون کې دنیا خپل معبود ګڼلې ده او هغه خپل رب ګڼلې ده او د تباهۍ د کنده طرف ته انسان روان دی، بلکې جخت ورته رسېدلی دی. په داسې حالاتو کې که غیر مسلمه دنیا د دنیا په دغه پړکا کې ډوبه ده، نو تر څه حده انسان په دې باندې پوهېدی شي ځکه چې د هغوی په دین کې خو خرابۍ پیدا شوې دی او د خدای پاک له طرفه هغوی دپاره د
راهنمایۍ لپاره د هغوی دین یو جامع او مکمل حل نه وړاندې کوي، خو حیرانېږي خو انسان مسلمانانو ته چې یو جامع او مکمل کتاب ورسره په خپل اصلي حالت کې موجود دی، او بیا خدای پاک د خپل د لوز مطابق د دغې زمانې امام را لېږلی دی چې عالمانو د خپلو د اپسي اختلافاتو په وجه د قرآن په تفسیرونو کې یا دین کې چې د اختلافاتو او د غلط رنګ چې کم پیدا کړی او د اصلاح به هغه کولو، خو په ځای د دې چې مسلمانانو د خدای پاک د رالېږلي د هغه فرستاده خبرې اورېدلې وي او د هغې خبرې طرف ته راغلي وي چې اختلافات او فسادات ختموي، د مسلمانانو اکثریت د هغو عالمانو پسې روان شو چې د دین په نامه فساد پیدا کوي، او د هغې پسې چې روان دي نو د خدای پاک له طرفه رالېږلي شوي خبر اورېدو لپاره دوی تیار نه دي. خدای پاک خو د دنیا فسادونه ختمولو لپاره او د انسانانو ترمنځ د مینې او د مینه او ورورولي پیدا کولو لپاره او د خدای پاک د پیژندنې لپاره یو انتظام کړی و، خو مسلمانان دې طرف ته پام کولو له تیار نه دي. همدا وجه ده چې مسلمانه دنیا دا وخت د ټولو نه زیاته فسادونو کې کېده ده. د دې چې کوم د دین او د دنیا لیډران دي، قایدین دي، هغوی دوی په تیارو کې ورتګه کوي لګیا دي. د یو ملک اوسېدونکي د یو بل د وینې تږي دي، او د دغه خبرې نه فایده پورته کوي بیروني دنیا، په خاص ډول غیر مسلمه طاقتونه د مسلمانانو د ډلو د یو بل سره جنګولو او د خپل مفادات ترلاسه کولو لپاره دوی له د جنګ سازو سامان هم ورکوي او فوجي امداد هم ورکوي لګیا دي. دا یوه ډېره لویه المیه ده، او دا حل که یو خوا موږ لپاره چا چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی او دا زموږ پام د هغو خلکو لپاره د دعا طرف ته پکار ده چې متوجهېږي چا چې دا چې کوم د نور مسلمانان دي امت المسلمین، او ورسره د دې خبرې هم ضرورت دی، دې طرف ته هم د توجه ضرورت دی چې خپل عملي حالتونه د موږ هغه شان کو، خپل روحاني حالتونه د هغه شان کو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام غوښته چې موږ وګوري. او که ځکه چې که زموږ عملي حالتونه هغه شان نه دي لکه څنګه چې هغوی موږ کې کتل غوښته، نو عین ممکنه ده چې موږ به هم په هغه ډله کې شامل شو چې په فتنه او په فساد کې مبتلا ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام مسلسل او بار بار خپل د جومات خلکو ته نصیحت فرمایلی دی چې ستاسو حالتونه د بیت نه پس څنګه پکار دي چې دې لپاره تاسو ته کومې طریقې خپلول پکار دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې اقتباسات به دا وخت زه وړاندې کوم چې د دغو خبرو طرف ته پام ګرځئ، او دې لپاره موږ ته پکار دی چې دا په غور واورو او دا ونه ګڼو چې موږ مخکې هم ډېر ځله اورېدلی دی یا لوستی هم دی. دا لوستی هم وي او اورېدلی هم وي، خو بیا هم هېر شي. څومره په تواتر او څومره چې په مختلفو پیرایو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا خبرې بیانې کړي دي، او په کلونو خور مجلسونو کې بار بار جومات ته د خپلو حالتونو د ښه کولو تلقین فرمایلی دی، نو دا د دغې خبرې اظهار دی چې هغوی د خپل د جومات څومره فکر لرلو چې چېرته دوی خپل مقصد هېر نه کړي، چېرته د بیت نه پس بیا په دوی کې
خرابې پیدا نشي، بیا چرته دوی د تیرو طرف ته تلل شروع نه کړي. یو ځای کې هغوی فرمایي چې زموږ جومات لپاره ضروري ده چې په دغه پراشوبه زمانه کې چې هر خوا ضلالت، غفلت او د ګمراهۍ یوه هوا چلی، تقوا دې خپله کړي. د دنیا دا حل دی چې د خدای پاک د احکاماتو عظمت نشته، د حقونو او د وصیتونو پروا نه لري. له دې نه خبر دی چې زموږ حقونه څه دي او دا به څنګه پوره کوو، او نه د دغو خبرو پروا لري چې د کومو هغوی ته تلقین کړی شوی دی، یا د کومو چې په خپله هغوی وصیت کوي یا هغوی ته چې وصیت کړی شوی دی. د دنیا او د دنیا په کارونو کې د حد نه زیات د دوی انهماک ته توجه ده. لږ شان نقصان که دوی ګوري چې د دنیا کېږي، نو د دین برخه پکې پرېږدي او د خدای پاک حقونه ضایع کړي، لکه څنګه چې دا ټوله خبرې په مقدمه بازو او شریکانو سره په تقسیم کې کتلې کېږي. د لالچ په نیت یو بل سره معامله کوي او د نفساني جذباتو مقابله کې ډېر کمزوري شي. لږه شان څه خبرو وشي نو نفساني جذبات غالب شي. تر څو چې خدای پاک دوی کمزوري ساتلی دي، نو د ګناه جرأت نه کوي. یعنې که ګناه نه کوي لګیا دي، نو دې لپاره چې کمزوري دي ویریږي چې چېرته ونیولی شو او سزا میلاوه نه شي. خو چې لږه شان چې کمزوري ته لاړه شي او د ګناه موقع ورته ترلاسه شي، نو فوراً د هغې ارتکاب وکړي. فرمایي چې نن په دې زمانې کې هر ځای کې ولټوئ، نو دا به معلومیږي چې لکه حقیقي تقوا ختمه شوې ده او رښتونی ایمان بیخي نشته. خو چونکې خدای پاک ته دا منظوره ده چې د دوی د رښتونی تقوا او د ایمان تخم د بیخي ضایع نه کړي، نو ځکه چې هغه ګوري چې اوس فصل بیخي تباه کېدونکی دی، نو هغه یو بل فصل پیدا کړي. یو نسل چې خرابېږي لګي، یو فصل چې خرابېږي لګي، نو هغه بل فصل پیدا کړي. دلته مطلب دا دی چې که یو نسل تباه شي یا یو څو خلک چې پکې تباه شي یا یو قام چې تباه شي، نو هغه به نور قامونه پیدا کړي او پیدا کوي. فرمایي چې هغه تازه په تازه قرآن موجود دی، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی وو چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې ما دا ذکر نازل کړی وو، دا قرآن نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. فرمایي چې ډېره برخه د حدیثونو هم موجوده ده، نور برکتونه هم شته، خو په زړونو کې ایمان او عملی حالت بیخي نشته. خدای پاک زه دې لپاره مبوس کړم چې دا خبرې بیا پیدا شي. خدای پاک چې دا وکړه چې اوس میدان خالی دی، نو د هغه د الوهیت تقاضې دا بیخي خوښ نه که چې دا میدان د خالی پاتې شي. که بدی خورېږي لګیا دي، نو د خدای پاک د غیرت تقاضا وه، د خدای پاک د الوهیت تقاضا وه چې دا میدان د یو ځل بیا د داسې خلکو نه ډک کړي یا داسې خلک دې پیدا کړي چې هغه به بیا دین په دنیا باندې مقدم لري، د دین اجرا کوونکي دي، دین خورونکي دي، په دین باندې عمل کوونکي دي. هغوی فرمایي چې هغه بیخي دا خوښ نه کړ چې دا میدان د خالی پاتې شي او خلک د همداسې لرې پاتې شي. نو ځکه اوس د دوی په مقابله کې خدای پاک یو نوی قوم د ژوندو پیدا کول غواړي. همدې لپاره زما تبلیغ دی چې د تقوا ژوند ترلاسه شي. نو که صحیح بیت هم کړی دی، نو احمدیان به بیا په ژوندو کې شاملېږي، په روحاني طور چې کوم ژوندي دي په هغې کې به شاملېږي، هیڅ فایده یې نشته.
آیا د نوې قوم صرف په خوله وینا باندې به شي چې موږ به نوې قوم جوړېږو؟ نه، بلکې دې لپاره هم د عملي حالتونو بدلون او د رښتونې تقوا د پیدا کولو ضرورت دی. عمله موږ هغه نوې قوم جوړېدی شو چې د اسلام حقیقت باندې پوهیږي. عمله موږ هغه خلک جوړېدی شو چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کوونکي دي، چې د خدای پاک رضا ترلاسه کوونکي دي. عمله موږ د خپل د بیت لوز پوره کوونکي هم کېدی شو. د اسلام حقیقت څه دی او دا موږ څنګه ترلاسه کولی شو؟ دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اسلام د خدای پاک د ټولو تصرفاتو د لاندې د راتلو نامه ده او د دې خلاصه د خدای پاک رښتونی اطاعت او کامل اطاعت دی. مسلمان هغه دی چې خپل ټول وجود د خدای پاک مخې ته کیږدي بغیر د څه د نتیجې د امید نه، بغیر د څه امید نه چې د انعام امید ورته یا د خدای پاک د هر قسمه د انعام د امید نه بغیر هغه د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړي. من اسلم وجهه لله وهو محسن، یعنی مسلمان هغه دی چې خپل ټول وجود د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره وقف کړي او ورته دې وسپاري او په اعتقادي او په عملي طور د هغه مقصود او د هغه غرض د خدای پاک رضا او د هغه خوشنودي دی وي او ټول نیکي او اعمال حسنه چې کوم د هغه نه کېږي هغه د په مشقت او په ګران لار نه وي، بلکې په دې کې د هغه ته یو خوند او د حلاوت کوشش پکار دی. که څه نیکي کوي د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوي نو دې لپاره نه چې ډېر بوج در باندې جوړ شوی دی، بلکې په هر نیک کار کولو کې یو خوند ملاوېدل پکار دی. انسان ته په ښه زړه کول پکار دی. فرمایي چې هر قسمه تکلیف هغه په راحت بدل کړي. فرمایي چې حقیقي مسلمان خدای پاک سره مینه کوي، دا وایي او مني چې هغه زما محبوب او مولا او پیدا کوونکی او محسن دی او ځکه د هغه په اصلا نصر کېږي. که رښتونی مسلمان ته دا ویلی شي چې په دغه اعمالو په نتیجه کې هغه ته به هیڅ نه ملاویږي، هیڅ نتیجه نشته دی، نه جنت به ورته ملاویږي، نه دوزخ شته او نه څه آرام دی او نه څه خوندونه دي، نو هغه بیا هم خپل د صالح عمل او د خدای پاک مینه بیخي نشي پرېښودی. دا دی د خدای پاک سره بې نفسه محبت چې کوم هغوی پیدا کول غوښته چې د هیڅ قسم بدل لپاره نه د دوزخ د ویرې د وجې نه د جنت د ترلاسه کولو لپاره نه وي، بلکې خالص د خدای پاک محبت پکار دی چې وي. که هیڅ هم نه ملاویږي بیا د هم د خدای پاک سره مینه کوي انسان، ځکه چې د هغه عبادتونه خدای پاک سره تعلق او د هغه فرمانبرداري او اطاعت کې فنا کېدل څه د اجر یا د نتیجې په بنیاد یا په امید باندې نه، بلکې هغه خپل وجود یو داسې څیز ګڼي چې هغه په حقیقت کې د خدای پاک د پیژندنې او د هغه د مینې او د هغه د اطاعت لپاره جوړ کړی شوی دی او یو غرض او مقصد بل د هغه اړو شته نه، نو ځکه خپل د ټول قوتونه چې کوم له خدای پاک ورکړي چې هغه په دغه اغراضو په مقاصدو کې لګي، نو هغه ته خپل د حقیقي محبوب مخ پکې ښکاره شي چې په بې نفسۍ خدای پاک سره به تعلق پیدا کوي، نو بیا د خدای پاک مخ ښکاري، بیا صحیح تعلق پیدا کېږي.
په جنت او په دوزخ د هغه اصل نظر نه بلکې هغه د خدای پاک په رضا باندې نظر ساتي. د خدای پاک په عشق خپل حالت حضرت مسیح اسلام بیانوي او فرمایي چې زه دا وایم چې که ماته د دغې خبرې یقین راکړی شي چې د خدای پاک سره مینې کولو او د هغه په اطاعت کې به سخت نه سخته سزا ملاویږي، نو زه قسم خورم او دا وایم چې زما فطرت داسې دی چې په دغو تکلیفونو په ابتلاونو د برداشت لپاره یو خوند او په مینه او په جوش او په شوق برداشت کولو لپاره به تیار شي، او باوجود به داسې یقین چې د عذاب او د تکلیف په صورت کې دی راکړی شي، هیڅ چیرې به هم د خدای پاک د اطاعت او د فرمانبردارۍ نه یو قدم بهر راوتو ته په زرګاو بلکې بې انتها مرګونو نه زیات او د غمونو او د مصیبتونو مجموعه ګرځي. فرمایي چې یو رښتینی مسلمان د خدای پاک د حکم نه بهر کېدل ځان لپاره د هلاکت موجب ګڼي، که په هغه نافرمانۍ کې هغه ته څومره هم د آسایش او د آرام وعده ورکړی شي. فرمایي چې د حقیقي مسلمان کېدو لپاره ضروري ده چې دغه قسم فطرت د ترلاسه کړی شي چې د خدای پاک محبت او اطاعت سره جزا یا د سزا د ویرې یا د امید په بنیاد باندې نه وي، بلکې دا د فطرت یو د طبعي خاصه دی وي او جز دی وي، او بیا هغه مینه دی، بیا به هغه مینه په خپله د لپاره یو جنت جوړ کړي، او حقیقي جنت همدا دی. یو هیڅوک هم جنت کې نشي داخلېدی تر څو چې هغه دا لاره خپله نه کړي. نو ځکه تاسو چې ما سره تعلق لرئ، زه تاسو ته په دغه لار د داخلېدو تعلیم در کوم، ځکه چې د جنت حقیقي لار همدا ده. بیا نو زمونږ خدای پاک سره تعلق او د محبت باره کې دا امید او توقع ده چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه لرله. حضرت مسیح علیه السلام دا خبره واضحه فرمایلې ده چې د خدای پاک د حکمونو کامل اطاعت کول او صرف د هغه رضا حاصلول داسې آسان کار نه دی. خدای یو داسې کار دی چې ورلپاره ښه پوره کوشش کول پکار دی، مله د احمدي کېدو مقصد هم ترلاسه کېدی شي. هغوی پخپله دا سوال پورته کړی دی چې آیا اطاعت یو آسان کار دی؟ بیا فرمایي چې کوم ته چې په پوره طور اطاعت نه کوي هغه دا سلسله بدناموي. حکم یو نه وي بلکې حکمونه خو ډېر دي، لکه څنګه چې د جنت ډېرې دروازې دي، څوک په یو داخلېږي او څوک په بله، همدغه شان د دوزخ هم ډېرې دروازې دي. هسې نه چې تاسو یوه دروازه خو بنده کړئ او بله کلاو وساتئ. بیا وی فرمایي چې یاد لرئ چې صرف په نامه لیکلو څوک په جومات کې نه داخلېږي تر څو چې هغه حقیقت په ځان کې پیدا نه کړي. فرمایي چې یو بل سره مینه کوئ، د یو بل حقونه مه وهئ، او د خدای پاک په لاره کې د لیونو په شان شئ چې خدای پاک په تاسو باندې فضل وکړي، دې نه بهر هېڅ هم نشته. هغوی بیا واضح کړې ده چې د خدای پاک د فضل ترلاسه کولو لپاره کامل ایمان او بیا په هغې باندې عمل ضروري دی. او د دې عملي مثال هم داسې دی لکه څنګه چې وی فرمایي چې لکه په خوله چې څوک شیریني یا مصري وي یا که خواږه وي، نو په دې باندې خوله خوږېږي نه تر څو چې څه خواږه ونه خوري. همدغه شان د خدای پاک مینه او د خدای پاک د توحید زباني اقرار فایده به نه ورکوي تر څو چې ورسره عملي حصه نه وي. او عملي برخه به هغه وخت ثابتېږي چې کله د دنیا د مقدم کولو
بوج لري کوي او دین مقدم کوي. هغوی فرمایي چې زما جماعت که خدای خوشحالول غواړي نو بیا دین مقدم کوي. که خدای پاک خوشحالول غواړي نو دین مقدم کوي. دین ستاسو ترجیح پکار ده چې وي. بیا هغوی انذار فرمایلی دی چې که په تاسو کې وفاداري او اخلاص نشته نو تاسو دروغجن یې، او په داسې صورت کې د دشمن نه مخکې به هغه وژلی کېږي چې پکې وفاداري نشته. فرمایي چې خدای پاک فریب نشي خوړی، هغه له دوکه نشي ورکړی کېدی او نه څوک هغه دوکه کولی شي. نو ځکه ضروري ده چې تاسو رښتونی اخلاص او صدق پیدا کړئ. دین په دنیا باندې مقدم کولو په حواله نور وضاحت هغوی کوي چې څنګه تاسو دا ترلاسه کولی شئ او صحابه څنګه دا مقدم کړی وو او څنګه تاسو ته د دې کوشش کول پکار دی. هغوی فرمایي چې ګوري د دوه قسمه خلک وي. یو خو هغه چې اسلام قبول کړي او د دنیا په کاروبارونو په تجارتونو کې مصروف شي، شیطان د هغوی په سر باندې سور شي. فرمایي چې زما مطلب دا بیخي نه دی چې تجارت کول منع دي یا دنیاوي کارونه منع دي، نه، صحابه به تجارتونه هم کول خو هغوی به دین په دنیا باندې مقدم لرلو. هغوی اسلام قبول کو نو د اسلام باره کې چې کوم رښتونی علم و چې هغه علم چې د هغوی زړونه د یقین نه ډک کړي وو هغه هغوی ترلاسه کړی وو. همدغه وجه وه چې هغوی په یو میدان کې هم د شیطان د حملو په وجه کمزوري نه شو. په یو میدان کې هم د شیطان د حملو په وجه د هغوی قدمونه نه ولړزېدلي. شیطان په هغوی باندې حمله ونه کړی شوه، شیطان په هغوی باندې کابو نه بیا مونتی. دنیاوي کارونه به هم هغوی کول خو خدای پاک به ورته همیشه یاد و. یو امر هم هغوی به د رښتیا او د اظهار نه شو منې کولی. هغوی فرمایي چې زما مطلب دی صرف دا دی چې کوم خلک چې بیخي د دنیا بندګان او غلامان شي، د دنیا پرستاران شي، نو په داسې خلکو باندې شیطان خپله غلبه او کابو بیا مومي. بیا بل هغه خلک وي چې د دین د ترقۍ فکر کوي. دا هغه ډله ده چې حزب الله بللی کېږي او دا هغه ډله ده چې شیطان او د هغه په لښکر فتح بیا مومي. مال چونکې په تجارت زیاتېږي نو ځکه خدای پاک هم د دین غوښتنې او د دین د ترقۍ خواهش او تجارت ګرځولی دی. نو فرمایي چې هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، چې زه تاسو د داسې تجارت نه خبر کړم چې تاسو به د یو دردناک عذاب نه بچ کړي. فرمایي چې ټولو نه ښه تجارت د دین تجارت دی چې د دردناک عذاب نه خلاصي ورکوي انسان له. نو زه هم د خدای پاک په الفاظو کې تاسو ته دا وایم چې هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فرمایي چې زه زیات امید د هغه خلکو نه کوم چې د دین ترقۍ او شوق کمی نه، او څوک چې دا شوق کمی نو زه اندېښنه دا لرم چې چېرته شیطان په هغوی باندې کابو بیا نه مومي، یعنې په چا کې چې مستقل مزاجي نشته او بیا هغوی دین په دنیا باندې مقدم نشي ساتلی، ناراستی شروع شي، نو ورو ورو بیا داسې انسان د شیطان قبضې ته لاړ شي. فرمایي چې چېرم ناراسته کېدل نه دي پکار. هر هغه خبره، هر هغه کار چې پوهېږئ پرې نه، د هغې باره کې پوښتنه کول پکار ده چې معرفت هم زیات شي. تپوس کول حرام نه دي. د انکار په حیثیت کې هم پوښتنه پکار ده. که څه خبره څوک نه مني، اغیار دي، هغوی ته تبلیغ کول پکار دی. دا د انصاف غوښتنه ده چې هغوی د هم تپوس وکړي او د عملي ترقۍ لپاره هم یو مؤمن
که عملي طریقې کول غواړي نو هغه ته علم ترلاسه کول پکار دی او سوالونه تپوسونه کول پکار دي. څوک چې علمي طریقې غواړي هغه ته پکار دی چې قرآن د ښه په غور لولي. چېرته چې پرې نه پوهېږي نو تپوس دې وکړي. که ځینې معرف باندې نه پوهېږي نو نورو نه یې تپوس وکړي او فایده دې ورسوي. فرمایي چې قرآن یو دینی سمندر دی چې پکې ډېر نایابه او بېبها ګوهرونه موجود دي. په یوه موقع جومات ته د تقوا په اهمیت باندې په یوه موقع د جومات پام د تقوا اهمیت طرف ته رسول اسلام ګرځوي او فرمایي چې زه کومه خبرې لپاره مامور کړی شوی یم هغه دا ده، یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه خبرې لپاره رالیږلی شوي دي هغه هم دا ده چې د تقوا میدان خالي پروت دی. تقوا پکار ده چې وي، دا نه چې تورې دې اوچتې کړی شي. تورې به نه اوچتوئ چې د خلکو سرونه پرې کوي، لکه څنګه چې دا نن سبا ځینې تنظیمونه دي د ترهګرانو چې د اسلام په نامه کوي لګیا دي. بلکې که دین خورول غواړئ، د دین تبلیغ کول غواړئ، تربیت کول غواړئ، نو تقوا به مخکې په ځان کې پیدا کوئ. تقوا چې وي نو دا ټول کارونه به ورو ورو شروع شي. فرمایي چې توره به نه اوچتوئ، دا حرام دی. که تاسو تقوا لرئ نو ټوله دنیا به تاسو سره وي. نو تقوا پیدا کړئ. کم خلک چې شراب څښي یا د کومو خلکو د مذهب په شاعرو کې چې شراب یو جزو اعظم دی نو هغوی تقوا سره هېڅ تعلق نشي لرلی. دا خلک د نیکۍ سره جنګ کوي لګیا دي. نو که خدای پاک زموږ جومات له داسې ښه قسمت ورکو، هغوی له توفیق ورکو چې هغوی د بدۍ سره جنګ کوونکي دي وي او د تقوا او د طهارت په میدان کې د ترقي وکړي، نو دا لویه کامیابي ده او دې نه زیات بل یو څیز هم اثرداره نشي کېدی. په توره به جنګ نه کوئ، مخکې د تقوا پیدا کولو لپاره د خپل نفس سره به جنګ کوئ. بیا نورو ته هم انسان پیغام رسولی شي او د هغه نه بیا خلک خفه هم نه وي. فرمایي چې دا وخت د دنیا ټول مذهبونه وګورئ چې کوم اصل غرض دی د تقوا هغه پکې مفقود دی او د دنیا وجاهتونو نه دوی خدای جوړ کړی دی. حقیقي خدای پټ شوی دی او د رښتوني خدای حد تک کېږي. اوس خدای دا غواړي چې هغه د پخپله ځان ومني په ټولو او دنیا د هغه معرفت ترلاسه کړي. او کم خلک چې دنیا خدای ګڼي نو هغوی چې توکل نشي لرلی، نو بیا هر چا ته خپل جاج اخیستل پکار دی چې آیا د خدای پاک حقونه پوره کولو لپاره موږ چېرته د دنیوي مقاصدو د ترلاسه کولو کوشش خو نه کوو لګیا یو. د دنیوي مقاصدو طرف ته خو زیات پام نه دی زموږ. که حق د خدای پاک ادا کول غواړي نو بیا به دین مقدم کوئ او دنیوي مقصدونه به په شا پرېږدئ. نو دا کتل پکار دی چې موږ دین مقدم لرو لګیا یو یا دنیا زموږ په دین باندې غالبېږي لګیا ده. موږ په تقوا کې زیاتېږو لګیا یو یا تقوا زموږ کمیږي لګیا ده. بیا خپل روحانیت زیاتولو او خدای پاک سره تعلق پیدا کولو سره خپل د دین علم زیاتولو طرف ته نور هغوی پام ګرځولی دی. په یوه موقع نصیحت فرمایي موږ ته چې د مرشد او د مرید تعلقات د استاذ او د شاګرد د چې کوم مثال دی نو په دې باندې پوهېدل پکار دی. لکه څنګه چې شاګرد د استاد نه فایده پورته کوي همدغه شان مرید د خپل نه مرشد نه. خو شاګرد که استاد سره تعلق خو ساتي خو په خپل تعلیم کې هغه قدم وړاندې پورته نه کړي نو فایده ترې نشي ترلاسه کولی. همدغه حال د مرید دی چې صرف استاد سره که یو شاګرد تعلق لري هغه نه خبر دی او علم ترې نه ترلاسه کوي لګیا دی، نو په دغه خبرو
چې هغه عمل نه کوي لګیا دی نو ترنه فایده نشي پورته کولی. همدغه شان هغوی فرمایي چې د مرید د مرشد تعلق دی صرف دا ویل چې زما تعلق دی په دې هغه فایده نشي ترلاسه کولی تر څو چې د هغه په خبرو عمل ونه کړي. دا کومه خبرې چې درته کېږي په دې باندې عمل ونه شي. نو فرمایي چې په دغه سلسله کې تعلق چې پیدا کوي نو بیا خپل معرفت او علم هم زیاتول پکار دی او د حق طالب ته په یو مقام باندې چې ورسي نو هلته ودرېدل بیخي نه دي پکار. ګینې شیطان لعین به بل طرف ته ولګوي لکه څنګه چې ولاړې اوبه وي نو هغې کې بدبو پیدا کېږي. همدغه شان که مؤمن په خپلو د خپلو ترقیاتو لپاره که کوشش ونه کړي نو هغه پرېوځي. که صحیح مؤمن وي نو د ترقۍ طرف ته قدم پورته کېدل پکار دی. که یو ځای ولاړې نو بیا ولاړ به نه پاتې کېږي بلکې پرېوبځئ لاندې به لاړ شئ. نو فرمایي چې د سعادتمند فرض دا دی چې هغه دی د دین په غوښتنه کې دی مصروفه وي. زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن لوی یو کامل انسان دنیا کې نه دی تیر شوی خو هغوی ته هم د رب زدني علم دعا ښودلی شوې وه. نو بیا نور څوک دی چې خپل په معرفت او په علم باندې کامل ډاډ ولري او هلته دې ودرېږي او د نورې ترقۍ ضرورت دی محسوس نه کړي په دې پوه نه شي چې نورې ترقۍ د آینده ترقۍ ضرورت هم لري. څنګه چې انسان په خپل علم او په معرفت کې ترقي کوي نو هغه به معلومه کړي چې لا نور ډېرې خبرې دي چې هغه د حل غوښتنه لري پاتې دي لا ډېرې داسې خبرې هغه په وړومبي نظر کې د هغه ماشوم په شان چې د عقیدس چې کوم اشکال وي هغه بیخي بېهوده ګڼي خو بیا هم هغه خبرې د صداقت په صورت کې هغه ته ښکاره شي. نو ځکه څومره ضروري ده چې خپل د حیثیت بدلون سره د علم د زیاتولو لپاره د هرې خبرې تکمیل دې وکړی شي. تاسو ډېرې بېهوده خبرې پرېښودې او د هغه سلسله قبوله کړې ده. که تاسو د دې باره کې پوره علم او بصیرت ترلاسه نه کړو نو دې نه بیا تاسو څه فایده به کېږي. دا هېڅ فایده نه چې موږ بیعت وکړو احمدیان شو یا موږ پیدایشي احمدیان یو تر څو چې په خپله علم ترلاسه نه کوي خپل علم زیات نه کوي د دین علم زیات نه کوي نو صرف پیدایشي احمدي کېدل به درله هېڅ فایده در نه کړي نه په خپله بیعت کول به درله څه فایده درکړي. فرمایي چې دا یقین او معرفت دی په دې کې به قوت څنګه پیدا کېږي که علم هم زیات نه کړو. په وړه خبره به شکونه او شبهې پیدا کېږي او آخر به قدم ولړزېږي او آخر خطره دا ده چې قدم به ولړزېږي. ډېر خلک داسې چې هغه بیا وروستو شي اعتراضات چې ورته پیدا شي نو یا هغه خلک چې صرف دې لپاره په احمدیت یا په دین قایم وي چې زموږ خپلوان احمدیان دي نو دوی ته هېڅ فایده نشته دی. که هغوی علم ترلاسه کړي نو چې څومره شکونه وي هغه د هغوی لرې کېدي چې بیا به قدمونه نه لړزېږي او بیا په شیطان حمله نه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم حضرت مسیح موعود علیه السلام د قرآن په لوستو په هغې باندې غور او د فکر تلقین فرمایلی و همغه شان د هغوی د کتابونو د لوستو او د دین علم زیاتولو طرف ته هم پکار دی چې زموږ پام وي. همدغه شان د خلافت سره تعلق ساتلو لپاره هم کوشش کول پکار دی او خدای پاک دې لپاره د MTA چې کوم نعمت ورکړی دی د دې په ذریعه رابطه قایمول پکار ده او د وخت خلیفه چې څومره پروګرامونه دي د هغې فایده پورته کول پکار ده او کم خلک چې دغه تعلق د یو خاص توجه سره قایم ساتي لګیا دي ډېر خلک داسې چې هغوی MTA اوري او MTA سره تعلق لري د هغوی خطونه ماله راځي چې د دې په وجه د هغوی په ایمان او په یقین کې د دغه تعلق په وجه ترقي شوې ده. دا یوه ډېره لویه ذریعه ده چې هر احمدي ته د نه فایده پورته کول پکار ده. یو بل سره مینه محبت د یو بل په تکلیف باندې پوهېدو او د یو بل د حقونو پوره کولو طرف ته زموږ پام حضرت مسیح اسلام ګرځوي. فرمایي چې اصل خبره دا ده چې په اندوریني طور ټول جومات په یوه درجه نه وي
دا نشي کېدی چې ټول د برابر وي. آیا د غنم چې کېږي نو د تخم کرلو نه پس دا ټول یو شان دي راوځي؟ ډېرې دانې داسې وي چې هغه ضایع شي، ځینې داسې وي چې مرغۍ وخوري، ځینې په څه بله وجه د میوې راوړو قابل پاتې نشي، میوه ورته نه لګي. چې کم پکې ښه وي او د پیداوار صلاحیت هغې لري، نو هغې هیڅوک هم بیا نشي ضایع کولی. د خدای پاک لپاره چې کم جومات تیاریږي، فرمایي چې هغه هم لکه د فصل غوندې کېږي. او ځکه په دغه اصول د دې طریقې ضروري ده. که څوک کمزوری دی د دین د علم په لحاظ که زیات دی یا په کم لحاظ هم چې بهتره دی، که څه نیکي لري یا د خپلو صلاحیتونو مطابق هغوی لویږي، چې کم کمزوري دي نو پکار دی چې هغوی دې ځان سره روان کړي، څوک چې بهتره دي په دغه کارونو کې. فرمایي چې همدا دستور پکار دی چې وي چې د کمزورو وروڼو د مدد وکړی شي او هغوی له د طاقت ورکړی شي. دا څومره نامناسبه خبره ده چې دوه وروڼه دي، یو له لامبو ورځي او بل له نه ورځي، نو آیا د وړومبي فرض دا نه دی پکار چې هغه د بل د ډوبېدو نه بچ کړي یا هغه د پرېږدي چې ډوب دې شي؟ فرض دا چې هغه د غرق کېدو نه بچ کړي. ځکه په قرآن کې دا راغلي دي چې تعاون علی البر والتقوا، چې د نیکۍ او په تقوا کې یو بل سره مرسته کوئ. فرمایي چې د کمزورو وروڼو بار اوچت کړئ، د هغې په عملي ایماني او د مال کمې قربانۍ دي، په هغې کې د هغوی ځان سره شریک کړئ. عملي کمزورۍ دي په هغې کې هم شریک شي هغوی سره. دا څنګه به کوي؟ دا نه چې د هغې عملي کمزورۍ خپلې کوي، بلکې دا چې د هغوی د لرې کولو کوشش وکړئ. که ایمان کې کمزورۍ دي نو که ستاسو ایمان مضبوط دی نو د هغوی د ایمان د بچ کولو کوشش وکړئ. که د مال کمزورۍ دي د هغوی نو که مالي مدد یې کولی شئ نو هغه وکړئ، که نه شئ کولی نو د جومات نظام ته خبر کړئ، او تر څو کومه حده چې کېدی شي د جومات نظام نه هغه به مدد وکړي. فرمایي چې کم بدني کمزورۍ دي د هغې هم علاج کوئ، د صحت حالت دی، بیماری دی ظاهري، د هغې هم علاج کوئ. فرمایي چې یو جومات هم جومات نشي کېدی تر څو چې طاقت لرونکي کمزورو له سهاره ورنه کړي. او د دې همدا صورت دی چې د هغوی پرده پوشي دې وکړی شي. د یو بل عیبونه ښودلو پر ځای پرده پوشي پکار ده. د صحابهو ته همدا تعلیم ورکړی شوی و چې د نوي کوم مسلمانان دي د هغوی کمزورۍ چې وګوري نو تنګېږئ ترې نه، ځکه چې تاسو هم یو وخت کې همداسې کمزوري وي. نو ځکه دا ضروري ده چې کم لوی دی هغه د وړوکي خدمت وکړي او په مینه او په نرمۍ د ورسره سلوک ساتي. ګوري هغه جومات نشي کېدی چې هغې کې یو د بل خوري. چې کله یو 3-4 کسان کښېني نو د خپل یو غریب ورور ګیله دې کوي چې یو بل څوک خوړی خو نشي، خو دلته د خوراک نه مطلب همدا دی چې خدای پاک فرمایي چې تاسو غلاګانې کوئ، بدزنۍ کوئ، نو دا همداسې ده لکه څنګه چې د خپل د مړ ورور غوښه خورئ. نو د بدۍ مه ګورئ د هر چا، بلکې د هغې ښې خبرې وګورئ. فرمایي چې هغه جومات نشي کېدی چې کوم کې یو تن بل خوري، او چې کله 3-4 کسان یو ځای کښېني نو د خپل یو غریب ورور ګیلې شروع کړي، د هغې بدې خبرې بیانول شروع کړي او نکتوچینۍ پرې کوي، او د کمزورو غریبانو سره د حقارت سلوک کېږي، هغوی ته د حقارت او د نفرت نظر کتلې کېږي. بلکې اجماع کې پکار ده چې قوت دې راشي او وحدت دې پیدا شي، او همدې نه بیا محبت پیدا کېږي او برکتونه پیدا کېږي. فرمایي چې زه دا ګورم چې په وړه خبره اختلافونه پیدا شي، چې نتیجه دا وي چې کم مخالفان خلک دي هغوی زموږ په وړه خبره نظر ساتي او معمولي خبرې وي زموږ هغه په اخبارونو کې ډېرې لوی وړاندې کړی شي. فرمایي
چې دا په دې خبرو بیا وی نور خلک هم گمراه کوي، خلکو ته دا وی چې ګوري په دې کې دا بده خبرې دي، او هم خلکو تحقیق کوي نه نو گمراه شي. نو فرمایي که اندرونی کمزوري نه وي نو چاته به څنګه جرأت کېدی چې دغه قسمه مضمونونه چاپ کړي وي او په دغه قسمه خبرونو په اشاعت د خلکو له دوکه هغوی ورکړی وي. دا ولې نه کېږي چې اخلاقي قوتونه دې وسیع کړی شي، او دا به هله کېږي چې کله همدردي، مینه، عفو او کرم دې عام کړی شي او په ټولو عادتونو باندې د رحم، د همدردۍ او د پرده پوشۍ عادت دې مقدم کړی شي. که د چا قصور وګوري نو د هغه پرده پوشي پکار ده، دا نه چې د هغه د عیبونو اظهار دې وکړي شي، د هغه کمزورۍ دې بهر راوباسلی شي. بیا عجیبه رواجونه پیدا شوي دي نن سبا. اوس خو خلک ښځه خاوند هم د یو بل کمزورۍ ظاهروي او د دې لپاره ریکارډینګونه شروع کړي په وړه خبره. فرمایي چې دومره په وړه خبره داسې سخت ګرفتونه نه دي پکار چې د زړه د دل شکنۍ، د زړه ماتولو او د زړه د خفګان وجه جوړیږي. بیا د ورورولۍ او د همدردۍ نصیحت فرمایي چې زمونږ جومات کې به ترقي نه راځي تر څو چې هغوی یو بل سره رښتونې همدردي ونه کړي. که وده غواړي بیا یو بل سره رښتونې همدردي پکار ده. چې کم چاله چې پوره طاقت ورکړی شوی دی هغه د کمزور سره مینه وکړي، چاله چې طاقت ورکړی شوی دی هغه د کمزوري سره مینه وکړي. فرمایي چې دا اورم چې څوک چې کمزوري ګوري، لغزش ګوري، نو هغه سره په اخلاق سلوک نه کوي بلکې د نفرت او د کراهت سلوک کوي. حالانکه په کار خدا و چې هغه لپاره دعا کړې وي، مینه ورسره کړې وي، په نرمه په اخلاق یې پوه کړې وي، خو په ځای د دې د هغې سره کینه زیاته شي او که عفو ونه کړی شي، همدردي ونه کړی شي، نو دغه شان بیا چې خبره خرابېږي نو ډېر بد انجام شي. فرمایي چې خدای پاک ته دا منظور نه ده دا حرکتونه. جومات له جوړیږي چې پکې ځینې خلک د ځینو نورو همدردي کوي، خلکو سره پرده پوشي کوي. کله چې دا حالت پیدا شي چې یو وجود شي نو اله بیا یو بل اعضا جوړ شي دا او داسې بیا خلک یو بل د چې کوم حقیقي رونه دي هغې نه زیات ګڼي. که یو تن زوی وي او د هغه نه څه قصور شي نو په هغه باندې د هغه پرده پوشي کېږي، هغه بیل کړی شي او هغه انسان پوهیږي دی چرم نه غواړي چې د هغه لپاره د اشتهار چاپ کړي. د خپل زوی بدي چې څوک ګوري نو د په دې پوهیږي چې دا په دنیا کې خوروم نه بلکې چې کوم قریبي تعلق والی نو د هغې بدی انسان پټی خوري نه. فرمایي چې خدای پاک رونه جوړ کړي نو د رونو دا حقونه دي. دلته د رور مطلب هر قریبي رشته دار دی، هر قریبي رشته ده. د دنیا چې کوم رونه دي هغه د اخوت طریقه نه پرېږدي. فرمایي مثال ورکړی دی د خپلو خپلوانو چې زه مرزا نظام الدین وغیره ته ګورم، د حضرت مسیح اسلام خپلوانو مرزا نظام الدین وغیره چې د دوی مخالفان هم وو، دین هم لرې وو او د دې د چې د ابهت ژوند دی، خو چې کله څه معامله شي نو درې واړه یو ځای شي، فقیري هم یو خوا پاتې شي. فرمایي چې ځینې وخت انسان د ځناور، د بیزو یا د سپي نه هم څه زده کړي. دا نامبارکه طریقه ده چې اندروني طور باندې د فساد وي. خدای پاک صحابه ته هم دا طریقه د نعمت او د اخوت خدای پاک صحابه ته هم دا د نعمت او د اخوت چې کومه طریقه ده دا یاد کړې ده چې هغوی د سرو زرو غرونه خرج کړي وي نو هغه ورورولي به دوی ته نه وي ترلاسه شوې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه دوی ته ملاوه شوې. همدغه شان خدای پاک دا سلسله قایمه کړې ده، همدغه قسمه اخوت به هغه دلته هم قایموي. فرمایي چې خدای پاک باندې ما ته ډېر امیدونه دي ځکه چې هغه دا ما سره لوز کړی دی چې جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یعنې کومو خلکو چې ستا پیروي کړې ده په هغه خلکو چې چا انکار کړی دی په هغوی باندې تر قیامته به دوی له فوقیت ورکوم، بالا به یې ساتم. فرمایي چې زه یقینا خبر یم چې هغه به یو جومات قایموي چې تر قیامته به په منکرانو باندې غالبېږي. خو دا ورځې چې د ابتلا ورځې د کمزورۍ ورځې دي
هغه زمانه کې د کمزورۍ ورځې او نن سبا خو بیا په خاص طور پاکستان کې احمدیان ته د خبرې باندې نظر ساتل پکار دی چې دا کم حالات دي دا وي د کمزورۍ او حکومت مو قانوني ادارې مو انتظامیه هم د دې خلاف مخکې نه زیات حرکتونه کوي لګیا دي نو په دغه ورځو کې په خاص طور د په خپل حالتونو کې د بدلون راوستلو کوشش پکار دی فرمایي چې د کمزورۍ ورځې دي د هر تن له موقع ورکړي چې هغه د خپل اصلاح کې خپل حالت کې د تبدیلی راولي ګوري د یو بل ګیله کول دلازاري کول زړه خوږول سخت زباني کول او د یو بل زړه زورول او کمزوري او عاجزان حقیر ګڼل دا سخته ګناه ده اوس په تاسو کې یو نوې برادري او نوې اخوت کم شوی دی رستنی ټوله سلسله منقطع شوې ده خدای پاک دا نوې کام جوړ کړی دی چې پکې مالداره غریبانان ماشومان ځوانان بوډاګان هر قسمه خلک شامل دي د غریبانانو فرض دا دی چې هغه د خپلو چې کوم معزز ورونه دي د هغوی قدر دی وکړي عزت دې کوي او د مالدارو دا فرض دی چې هغه د غریبانانو مدد وکړي هغوی د فقیرو ذلیل نه ګڼي ځکه چې هغوی هم ورونه دي که پلاران جدا جدا دي خو آخر ستاسو د ټولو روحاني پلار هم یو دی او د یو ونې ښاخونه دي هغوی زموږ اصلاح لپاره د خپل د کتاب کشتینو د لوستو تلقین هم فرمایلی دی او بار بار د دې د لوستو باره کې ارشاد فرمایلی دی فرمایي چې ما بار بار خپل جومات ته دا ویلي دي چې تاسو زما په دې بیت باندې ډاډ مه لرئ تر څو چې د دې حقیقت ته ونه رسئ نو نجات نشته په پوست باندې چې څوک صبر وکړي نو هغه د مغز نه محرومه شي صرف بهرنی پوست کتل کافي نه وي تر څو چې دننه چې کوم څیز د هغې د ترلاسه کولو کوشش دې ونه کړی شي فرمایي که یو مرید په خپله عامل نه دی عمل نه کوي نو د پیر زبرګي به هغه هېڅ فایده ورنه کوي چې کله یو طبیب چاله څه نسخه ورکړي هغه تن چې تنه نسخه واخلي او په تاک کې کېږدي نو هغه به ورله هېڅ فایده ورنه کوي همدغه شان دی چې لکه څنګه ډاکټر نه د څوک نسخه واخلي هغه د استعمال نه کوي بیا یې دا وایي چې زه ټیک نه شم همدا حل د روحاني مریضانو دی که هغوی خبرې واورېدې او عمل پرې ونه کړه نو هېڅ فایده به ورته نه کېږي فرمایي چې بیخي به فایده ونه شي ځکه چې فایده خو په هغې باندې د عمل نتیجه وه چې دوی ترې محرومه شو فرمایي چې د کشتینو بار بار مطالعه کوي د هغې مطابق ځان جوړ کړي که د فلاح عمل زکه یقینا هغه تن فلاح بیا مونږ ته کامیاب شو چې خپل نفس پاک کو فرمایي چې اسه خو بزرګاو غلونه او زانی او بدکار او شرابي او بدمعشان داول لري چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې شامل دي خو آیا هغوی حقیقت کې داسې دي بیخي نه امتي هم هغه دی چې د هغوی په تعلیماتو باندې ښه پوره کاربند دی بیا د کشتینو په جوماتونو کې د لوستو او د ویلو طرف ته د پام ګرځولو د دې التزام طرف ته هغوی پام ګرځولی دی فرمایي چې په کشتینو کې ما خپل تعلیم لیکلی دی او پکار دی چې هر تن د دې نه خبر شي ضروري ده چې هر ښار کې د جومات جلسه وکړي او دا د ټولو ته واوري یو مستعد او فارغ تن دې ولېږلی شي چې هغه د دا واوري ټولو ته او که داسې تقسیمولو شروع کړي نو که هغه 50,000 وي نو هغه نشي کافي کېدی په دغه ترکیب به د دې اشاعت به مو شي او هغه وحدت هم چې کوم موږ غواړو هغه په جومات کې پیدا شي نو دې لپاره که یو خدای دې د ویلو او اورولو په جوماتونو کې انتظام پکار دی نو ورسره په ټیم کې هم د دې انتظام کېدل پکار دی او هر تن ته پکار چې دا د خپل د ژوند برخه کې په خپله هم لوستل پکار دی او په دې باندې د عمل کوشش هم پکار دی د بدن د بچ کېدو تلقین او د حقیقي احمدي نښه هغوی بیانوي چې ستاسو کار اوس دا نه دی پکار ستاسو کار اوس دا پکار دی چې په دعاګانو او په استغفارو په عبادت د خدای پاک عبادت او په د نفس په تزکیه او په تصفیه کې مشغوله شئ او ځان دغه شان د خدای پاک د عنایاتو د توجهاتو مستحق کړئ د کومو چې خدای پاک لوز فرمایلی دی وایي چې خدای پاک ما سره ډېرې لویې وعدې کړي دي او د هغې پیشنګویي دي چې د هغې باره کې زما دا یقین دی چې هغه به پوره کېږي خو تاسو خامخا په دې باندې غرور شروع نه کوئ د هر قسمه حسد کینې بغض غیبت د کبر رعونت او د فسق و فجور ظاهري او باطني لارو او د کسل او د غفلت نه ځان ساتئ او دا ښه یاد لرئ چې انجام
همیشه د متقیانو وي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی چې والعاقبة للمتقین. ځکه د متقیانو جوړېدو فکر کوئ، متقي کېدو فکر کوئ، انجام هم د متقیانو دی. خدای پاک دې موږ له د حقیقي احمدي جوړېدو او د هغوی په تعلیماتو، د مسیح اسلام په تعلیماتو د روانېدو توفیق راکړي. د خدای پاک حق پوره کوونکي دې موږ یو او د هغه د رضا ترلاسه کوونکي دې هم موږ شو. خپله عملي اصلاح دې موږ وکړو او په خپل علم کې د اضافې طرف ته دې هم زموږ پام وي او د خدای پاک د بندګانو حقونه دې هم موږ پوره کړو. دغه ورځو کې په خاص ډول مخکې هم ما اشاره وکړه، د پاکستان د حالاتو باره کې دعا کوئ. پاکستانیان ته په خپله هم خپل متعلق او ځان لپاره ډېره دعا کول پکار ده. خدای پاک د دوی د هر شر نه محفوظ وساتي. په عمومي طور د ملک دننه چې کوم فساد جوړ شوی دی، یو ځل بیا د مولیانو په وجه خدای پاک د هغې د شر نه د ملک هم محفوظ وساتي. په عام طور دنیا لپاره هم دعا کوئ. ډېرې په تیزۍ دا اوس د جنګ طرف ته روانه ده. روس او امریکا دواړه په تیارو کې مصروفه دي او اصل کې خدا دوی خپله برتري ثابتول غواړي او نامه دا ده چې موږ مظلومانو ته د هغوی حق ورکول غواړو. اصل کې د مظلومانو له حق ورکولو په نامه چې پکې مسلمان ملکونه هم شامل دي، د مسلمانانو ملکونه دوی تباه کول غواړي. نو خدای پاک دې مسلمانانو له هم عقل ورکړي چې دوی دې د دغه خلکو نه د مدد ترلاسه کولو په ځای دې په خپله خپلې فیصلې کوي او د خپل د ولس حقونه دې پوره کوي او ولس دې هم د خپل د حکومتونو حق دې پوره کوي او دا د ترهګرانو ډلې چې د اسلام په نامه کوم حرکتونه کوي لګیا دي، خدای پاک د دوی هم راونیسي او دواړو ډلو له دې خدای پاک عقل او پوهه ورکړي. او د ټولو نه لویه خبره خدا دی چې دوی د زمانې امام ومني، ځکه چې د هغه نه بغیر اوس بله یوه لاره نشته دی چې دوی دې بچ شي یا بل څه صورت کېدی شي د دوی د بقا. خدای پاک د دوی له عقل ورکړي او مسلمانان د هم په دغو ظلمونو برخه جوړېدو په ځای د اسلام د حقیقي تعلیم مطابق مینه، محبت او د ورورولۍ تعلیم دې عام کړي او د خدای پاک حقونه دې هم پوره کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.